نبی الله طلاق لارې درکړې ده خو هغه داسې نه ده لکه دا زموږ پښتانه موږ له راشي 3 کاڼي مې ورغړول 3 کاڼي رغړول پکې نشته. عربو زمانه کې جاهلیت کې د طلاق حد نو معلوم، شریعت د طلاق حد معلوم کړو چې یاره 3 ځل په هر طهر کې به یو طلاق واقع کې. یو ځل توس مثلا زنانه سره اول خسته جون تیر کا وعاشروهن بالمعروف باندې عمل وکړه، په خسته طریقو سره ژوندۍ تیر کړه، کنه تیرې د لو ډیر تکلیف دی او ډیر مشکل دی، بالکل مزاجونه نه ملاویږي، اختلاف دی او عذاب دی. نبی الله طلاق لارې درکړې ده خو هغه داسې نه ده لکه دا زموږ پښتانه موږ له راشي 3 کاڼي مې ورغړول 3 کاڼي رغړول پکې نشته. ایو موږ له راغی د ماچس 3 تیلي مې داسې ورغورځوه، وایي دا څنګه چل؟ دا مسلې موږ له ډېرې زیاتې راځي، دا پریشانۍ نه ډېرې راځي. په نورو خبرو کې پته نه لګي دا خلک قرآن او حدیث مني نه که نه یې مني، خو په طلاقو کې بې مني. دې وخت کې بیا راشي وایي دا مسله څنګه ده. نو شرعي طریقه د طلاق هغه دا ده چې کله زنانه د بیمارۍ نه پاکه شوه او خاوند به ورته لا نزدېکت نه یې کړی، په دغه وخت کې به دا طلاق اچي. دلته مقصد هم دا دی چې طلاق ونشي، ځکه دې وخت کې ورته خاوند ډېر محتاج شوی چې زنانه بیماري تېره کړي، په انتظار یې ورته بیا صفا شي او ښه ښکلی لباس واچوي او ځان ښه ښایسته کړي. نو شریعت مقصد هم دا دی چې پرېږده که دا خاوند ورته بېرته مایله شي او د طلاق نه وروسته شي نو ښه به نو خو چې په دغه وخت کې مو ته نه مایله کېږي، معلومیږي دا چې ډېر غټ اختلاف دی. نو بیا دغه وخت کې یو طلاق دی ورکړي، یو طلاق په یو وخت کې یو طلاق واقع کېږي. دا 3 طلاق په یو ځل نشته په اسلام کې، نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. دا خو زموږ خلکو د ځان ناسې یو لوبه جوړه کړې او د الله نبي دې ته لوبه ویلې وه، زه ورته نه ویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو چې یو کس په یو مجلس کې 3 طلاق واچول، د الله نبي وفرمایل ایلعب بکتاب الله وانا بین اظهرکم، د الله په کتاب پورې لوبې او ټوکې کوئ او زه د الله په ستاسو کې موجود یم. دا د الله په کتاب او په قرآن پورې خندا ده او لوبې دي چې څوک راځي په یو ځل باندې 3 ځل طلاق اچي. نو بیا تا ته حق شته چې رجوع بیرته وکړه. دې ښځې ته یو طلاق دی ورکړه، بیرته رجوع وکړه، بیرته رجوع د هغې دپاره تا ته شریعت 3 طهره دی درته چانس درکړی چې 3 ځل دا زنانه بیماره شي او پاکه شي، دې کې دنه زر بیرته رجوع وکړه، بیرته ستا ښځه ده. که بیا دې رجوع ونه کړله بل طلاق به ورکې په بل طهر کې، بیا به بل طلاق په بل طهر کې ورکې. دا ترتیب یې دی او جدا مسله د هغه طرف ته نظم انشاءالله. که په دې سلسله کې چېرته د طلاق موضوع بیا راغی هغې کې به انشاءالله زه پوره وضاحت وکړم. صرف ما اشاره وکړه. الغرض مقصد مې دا دی چې شریعت د طلاقو دپاره یو حد مقرر کړو چې هغه 3 ځل، خو په عربو کې دا طریقه نه وه. ښځې له به طلاق ورکول رجوع به کوله، طلاق به ورکول رجوع به کوله، طلاق تعداد معداد نه معلوم، نه به پرېښوده او نه به ورته ښځه ویله. ظلمونه او چې څه به یې خوښه وه هغه لوبې به په زنانه باندې کولې. نو شریعت راغو د طلاقو په باب کې حد مقرر کړو چې لوبې به نه کې، زنانه مه تنګوئ. ولې ظلم کوئ د دې زنانو سره؟ په دغه باب کې اصول شریعت مقرر کړ، حدود مقرر کړ، پورا احکام راغ د طلاق قرآن کریم کې مشته او حدیث کریمه کې هم داغه وضاحت الحمدلله موجود.